بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوګو قدرمنو کتونکو زه عبید فضل د یو نوی پروګرام سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د بلدیاتي انتخابات اعلان کې دو سره سیاسي ماحول یو ځل بیا ګرم شوی دی او دغه ماحول کې د زړو سیاستدانانو سره نوی چهرې چې د هغه مخې ته راغلي دي. د نوجوان قیادت چې د هغه هم په دغه سیاسي دنګل کې د حصې اغستو لپاره میدان ته راغلي دي. دا زموږ سره د پاکستان مسلم لیگ نون نوجوان رهنما ادم خان چې په تحصیل بریکوټ کې یو خپل نوم دی په سیاست په میدان کې او منګورو هر ځای کې په سیاسي هلو ځلو کې او په فلاحي کارونو کې دوی چې دی هغه وړاندې راځي. ادم خان را سره نن دا وخت موجود دی. ادم خان هم په بلدیاتي انتخاباتو کې د حصې اغستو خپل هلي ځلې روانې کړي دي او دغه میدان کې چې دی خپل د ګټي ترلاسه کېدو د پر خپل هلي ځلې کوي. د هغې سره بنن خبرې اترې کوو چې په کوم مقصد باندې د میدان ته راغلي دي او کوم سیټ ته چې دی دوی به الیکشن لړاوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مهرباني عبید فضل صاحب تاسو ته ټیم چې تاسو موږ خپل دونه قیمتي وخت راکو. ادم خان منګورو د وخت نه تاسو د ډیر کم عمرۍ نه په سیاست کې په دغه سیاسي میدان کې خپل هلي ځلې کوي. روان بلدیاتي انتخابات دي. د کم سیټ نه به الیکشن لړاوي او څه مقصد دی د پړک کې چې د دې خلکو په کم جذبه باندې خدمت کوي؟ عبید فضل صاحب تاسو ته څنګه پته ده د وړوکوال نه تقریبا زما 21 سال عمر دی. تقریبا د 8-9 سال چې زه زما سیاست سره شوق و. اما والد صاحب ټول زما ډیر ښه سپورټ کوي. په کور کې مې ټول سپورټ کوي. بالکل زه مسلم لیگ نون سره تعلق ساتم. د پاکستان مسلم لیگ نون تحصیلي بریکوټ ترجمان یم. تاسو ټول خلک مې پیژنئ. لهذا زموږ د خدمت سره زموږ شوق دی د عوام خدمت مونږ کول غواړو. نو که هغه عهده یې او که نه د هغې نه علاوه مونږ کړی دی او را روان الیکشن دی نو په دې عقله زموږ مشران او یار دوست ټول ووایي چې الیکشن لړاو کړئ. په دې عقله دې پیرې زه د جنرال کونسلر سیټ تر بریکوټ غربي نه به الیکشن لړاوم ان شاء الله تعالی. د عوامو خدمت یو مخکې هم کړی آینده به هم کوو بغیر سلالت یې کړی دی او ان شاء الله خپل کوشش په جاري ساتو. الیکشن کوي او که نه خدمت مونږ هر ټایم کړی دی او کوو به ان شاء الله تعالی. ادم خان امید دي سره چې کوم خدمت خلکو له کړی دی په سویګیس کې یا په ابډي کې تاسو د مسلم لیگ نون حکومت هغه وخت کې ډېرې منډې ترډې والې مونږ به کتل. ان شاء الله ګټه بیلات خو د الله کار دی او نور خو مونږ خدمت ته خپل طرفه ډېر زیات کړی. که په سویګیس په مت کې تاسو ته مخې د عبید فضل صاحب کم پایپونه چې مونږ راوړلې ټرانسفارمر یې راوړلې په ریکارډ سره په تحصیلي بریکوټ کې دونه ټرانسفارمر به چا نه یې کړي. که تحصیل محله ګل آباد څونه دي تقریبا 50 پورې مونږ ټرانسفارمر یې کړي په انجینر صاحب باندې. د هغې نه علاوه بریکوټ ریجسټریشن چې بریکوټ کې پکې نه چلېدو د هغې یو کریډټ زموږ د تحصیل تنظیم زموږ مشرانو ته مونږ چې هغه جوړ کړی دی. الحمدلله نن که یو سړی په بریکوټ کې په سکون خوب کوي. یو سړي ته AC لګېدلی دی. یو سړي ته پکې لګېدلی دی. نو دا ټول کریډټ مونږ ته ځي. انجینر امیر مقام صاحب ته ځي. د دې نه علاوه چې یو سړی په کور کې ناست یو د سویګیس بټن ووایي او ګیس سټارټ شي ته چوله بل شي نه د سلنډر نه خلاص شوی دی په کور دننه هر سړي ته سویګیس میلاو دی. کم پایپ لاین چې مونږ په انجینر صاحب منظور کړو نن چې د پی ټي آی حکومت راغی نه اهله کسان رالل. هغې نه اهله کسانو زمونږ هغه پایپ په نیم پایپ یې بریکوټ له ورنکړو کم چې هغه نور مونږ منظور کړو. زمونږ د کټوتي کړله کم چې د بریکوټ د سویګیس مسلې دي ان شاء الله دا به مونږ به خپل کوشش وکړو او دا به حل کوو. کم چې ټرانسفارمر دی مکمل مونږ د بجلۍ مسلې تقریبا بریکوټ د ټول اهم مسله نن سبا چې کومه ده د صفایۍ ده. مونږ به ټول فوکس په صفایۍ کوو چې بریکوټ زمونږ ښار دی ګیټ وی دی د سوات چې د دې کلیننس وشي. د دې نه علاوه د بریکوټ دویمه ټول نه غټه مسله چې دا هغه د ولو ده. زمیندارو ته ټول نه غټه مسله زمیندارو ته ده. مونږ به په دې ټول نه لاول پروسس په دې کوو چې مونږ ولو بریکوټ واټر چینل یې جوړ کړو. ادم خان موجوده حکومت هم چې دی هغه دا دعوی کوي چې په تحصیل بریکوټ کې مونږ لوی ترقیاتي کارونه وکړل. په کروڑونو روپۍ مونږ په دې تحصیل کې چې دی هغه خرچه کړې په PK6 کې. تاسو څه ګڼئ څومره ترقیاتي کارونه وشو په دې حکومت کې او دغه چې کومې دعوی کېږي دا په دې کې څومره حقیقت دی؟ یاره په پردو سکیمونو باندې بورډونه لګول کارونه یې جو بالکل ویلی شي. که د سویګیس پایپ لاین د هغه انجینر امیر مقام صاحب منظور کړی دی. ټول قام ته پته زموږ په وفاق کې حکومت په هغه وخت کې نه د بریکوټ تحصیل خلکو زموږ نه MPA او نه MNA او د هغې باوجود چې دی مونږ د خلکو له بریکوټ کې ریجسټریشن جوړ کړو. ټرانسفارمرو مسلې پیډرو مسلې د دې نه علاوه چې دی په بریکوټ کې مونږ SDO آفیس جوړ کړو. د هغه ټول کریډټ زموږ د مشرانو ته مخکې چې په کم کسان تل بلوګرام ته هغه هم په انجینر صاحب
نوټیفیکیشن کو دلته ګلابات کې افیس کولا کو اس ډي او افیس عوام دوست بیلون او چا چې سم مسلې دلته ورزي او خپ اسانه کیږي د دین علاوه د بریکوټ چې سونه تقریبا مسائل دي تقریبا په انجینر سره د په د روډ مسله ولا بریکوټ کې لوټو هر څه سره ممکن دي د ټول قام ته پته ده دا ټول قام مونږ پیژنې مونږ د قام پیژنو دا هغه خلک تاسو دا دروغ رښتیا نه وای خلکو ته پته چې چا کارونه کړل بریکوټ خلک با خلک خدمت چې چا کړي خلکو ته پته زمون په خدمت باندې ایمان دې مخ کې هم کړي بیا به هم کو بغیر د هودینه بغیر څه د لالچ نه زموږ دغه مسلم لیگ واپس ته اني ټایم پکې مشران ناس دا خو سیاسي رنگ ورکای د خلک ته وټونه ورته شي جوړ دوه سکیمونه زموږ دفتر کالو سر کولاوي کړه اختر روزي کروجي ک شو قدر خامخا مشران پکې ناسي د بد د وختونه بد د الله پاک وبخي دا هغه وخت نه د خدمت سٹارټ تقریبا د سلوختو کال نه زموږ واپس ته هر قسم خدمت مونږ د خلکو کړه کو هدي کنه کو الیکشنی کنه هر ټایم مونږ کړه د خدمت ډیر زیاته مننه الله دیو کی چې ادم خان څنګه جذبه لري د خلکو د خدمت لپاره الله دیو کی چې دغه جذبه د ترتله چې دغه ژوندۍ وي او دغه تحصیل بریکوټ څومره ولس چې هم د داغي څومره مسائل چې دي داغي د حل کولو لپاره دوی خپل دغه جذبه چې دغه په وړاندې راولي او هغه په کار راولي کتونکو دا ادم خان چې تاسو سره مونږ نن مخامخ کو په بلدیاتي انتخاباتو کې بعد دوی حصہ اخلي د جنرال کونسلر بریکوټ غربینه او د عوامي چې کوم مسائل دي دوی دا میشن دی چې موږ به دغه مسائل چې د خپل کوششونو باندې حل کوو د بل پروګرام د لپاره خپل قربا عبید فضل اجازه راکړي د تل پاتې خدای پامان